د قبر کې هم دغه د ایمان تپوس به کېږي. دا تپوس نه کېږي وخت دې لګولی دی که نه، رفع الیدین دې کړي وو که نه، څلوېښت ورځې دې تېرې کړې وې که نه، تندې دې ځمکې پورې مږلی او خال مال دې جوړ کړی و که نه، ګش مش دې کړی و که نه. دا تپوسونه نه کېږي. تپوس به څه کېږي؟ رب دې څوک دی، مر ربکه. نو که رب دې پېژندلی د رب ذکر دې کړی نو بیا به وایې چې بلکل رب مې الله دی. حضور صلی الله علیه وسلم ته یو کس وایي ما ته یو عمل وښایه چې هغه راټینګ کم او ستاسو نه بعد چا نه تپوس ونه کم. ورته وایي ستا دا ژبه دې همیشه د خدای په ذکر لوندی، ژبه د خدای په ذکر همیشه لونده ساته، لاندې به جواب صحیح ورکړي. تا نه به تپوس کېږي دین دې څه دی. نو که دین جواب ورکړي دین مې اسلام دی، معاف کېږي نه. یوازې خدای منل کار نه کوي، یوازې اسلام منل کار نه کوي. د حضور صلی الله علیه وسلم باره کې اخیری کوېسچن دی. یا د دا سپین مخ بخکاره کی د دې سړي باره کې به تا دنیا کې څه ویل د ځوان باره کې؟ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د ده باره کې ستا نه څه نظریه وه چې ما غوندې دی څه اختیار نه لري، یو عام سړی و، څه دی ویل د ده باره کې؟ نو که د هغه سنت دې مخ په لاندې کړي. بایزید بستامي صاحب ته چا ویل هلته یو سړی دی څوک په عذابۍ نه څوک تې ازار نه دی، ډېر ښه سړی دی. هغه ویل ملاقات کوم. چې ورغی هغه ته یو سړي جامت کولو، هغه ته مخ واړولی وي دا خو د خدای دشمن دی. حضور علیه السلام له زړه ازاروي او ته ویې چې څوک ازاروي نه. نو که ګیره دې والي یا دې لنډه کړي یا دې عقیده خرابوي یا دې د هغه بېدبي کړي یا دې د خپل کتاب نه د هغه درود شریف وښکوي ولې دې سره کتاب دروند دی. دا دومره کیسې پیسې ګرځي هغه سپک و په دې 25 پاڼو درونو، نو بیا به د هغه هم به خړی قبر کې.